غزوه خندق کې یو صحابي د نبی علیہ السلام نه اجازه وغوښته. جهاد کې قانون دا دی چې کلم کور ته دی د امیر نه اجازه غواړي، جرنیل نه اجازه غواړي، چټه درخواست وکړي، چټه منظور شي دی بغیر نه بده. نو دې صحابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اجازه وغوښته، سیب ماته اجازه دا کړه کور ته دوی خزلال شي ته د سره خو نیزه ده، ځکه جنگ شروع دی نو یریږي او د دفاع به کوي سړی، نیزه ور سره ده کور ته روان شو. چې کور ته څنګه راغی اوس ښځه د دروازې نه بار ولاړه ده او داسې ولاړه ده چې لږ غوندې هغه پړونې بورقم نشته، دوپټه خو به خامخا وه خو داسې ولاړه ده. بس دې پې بدګمانه شو، وایي زه جهاد له تلم او ښځه مې په دا کوڅه کې چا ولاړه ده، کوڅه کې څه کوي او دا چاته ولاړه ده. بدګمانه شو، چې بدګمانه شو نیزه ورته نیغه کړه. اخو عربو هغې باندې خو غیرت غالب و، نیزه نیغه کړه په دا ښځه بس ور منډه کولې او ښځه په دا نیزه په دا خېټه واله وجلې چې ښځه پې پوه شوه فوراً یې اواز ورکړه وی نیزه دې ښکته که راشه کور وګوره، کور وګوره، نیزه ښکته که ما غلطي نه ده کړې راشه کور وګوره. بس د نیزه دې خوا کړه کور ته چل دی. وی ته راشه وګوره که نه ما ولې وجلې، ما خو دې دپاره نیزه راوچته کړه چې ته لاره کې ولې ولاړې او په داسې شکل ولې ولاړې، برقه نشته پړونه نشته لار کې ولاړې. نو ما خو نه صاحبه سړیه ستا خبره ټیک تا داسې باندې خلک وجل کوي، خو ته راشه دننه کور وګوره. چې کور ته راغې اوس ګوره که د ښځې خبره نه وه منلې نو په دا معمولي غوندې تهمت به څه جل کړی، ښځه به یې والې او مړه به وه که خو صحابي دی د پیغمبر علیه السلام فوراً ښه ودرېږه چې دننه کور کې څه چې کور ته ننوت یو مار مار منجیله مار دی صاحب، یو لوی مار دی. وی دغه مار نه راوتښتېده پرشېږي راته په دا کور کې کله کوټې ته او کله بار او لوی پرشېږي دنه تښتېدلی. بس تهمت ختم شو که نه شو. ګوره کاش قمقل او بېوقوف وي ښه بانې کې اوس کورس کې څه دي ودرېږه چې دی برابره خېټه ده له اوسوسېده. لیکن هغه صحابي و چې ښځې اله وې بس پوه شو مار پروت دا پکې اوس بله خبره ده چې مار پروت دی د سره خو نیزه وه بس نیزه یې راواغېسته او د مار په دا سر یې کېښود او زور یې ورکړه. چې زور یې ورکړه مار یو چغه وواله، یو حیدري چغه. دا ښځه وی په دې پوه نه شم چې د ما خاوند مخکې مړ شو او که مار مخکې مړ شو، دواړه مړه شو، مار هم مړ شو خاوند مې را پرېوته مړ شو. په دې پوه نه شم چې کوم یو مخکې مړ شو، یعنې دواړه یو ځای مړه شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته صاحب دا چلو شو. حضور پاک کو فرمایل مدینه منوره دا د پیریانو ځای دی، پیریان پکې اوسېږي څنګه چې انسانان اوسېږي پیریان اوسېږي. او پیریان ولې مدینې ته ډېر راځي؟ دې وجه نه چې د نبي علیه السلام امتیان چې څنګه انسانان دي پیریان هم څنګه چې انسانان دین زده کوي هم دین زده کوي، څنګه چې انسانانو کې صحابه دي پیریانو کې هم صحابه دي. نو مدینه منوره د کې جنات او پیریان ډېر زیات دي، تاسو کورونو کې موسیږي. نو مهرباني کوئ که چېرته مارم ولیده نو سمدستي پې غزار مه کوئ، یو دم پې ووایه د هغې دم نه پس که دې غیب نه شو نو بیا یې وجنه دم درته وایم. او بلکې عام حکم هم نبي علیه السلام وکړه چې کورونو کې څومره ماران تا ولیدل سمدستي به نه وجنې، کیدای شي دا پیری وي، یو دم پې ووایه که د دم نه پس غیب شو خو ډېره ښه ده او که غیب نه شو نه بیا یې وایي. ادم څه دی؟ ادم داسې پښتو کې به راته ویم، هغه عربي به تاسو یاده نه کړی شي، پښتو کې به راته ویم چې ای حیوانه مارا یا ای حیوانه د سلیمان علیه السلام او د نوح علیه السلام عهد در یادو که ته پیری یې نو غیبېږه. د سلیمان علیه السلام او د نوح علیه السلام عهد در یادوم که پیری یې نو غیبېږه، ګنې وجنم دی. نو که دې غیب شو پیری وي نو غیب بشي، او که د هغې نه پس هم دې غیب نه شو نو بیا وجنه بیا تا ته که پیری وي او کار سي تا ته به ګناه نه. په هر کې زما وروڼو خبره مې دې پورې وکړله چې تهمت باندې به فوري فیصله نه کې، یو شی دی ولیده تحقیق ته به خبره رسې. یو سړي
تلو منډه کې غلام غشته چې دا چانه غلام غشتنو دا مالک ته تاسو کې لکه د امرای خرڅه ویو وی پاکستان وی یو عیب دی پکې وی دا کار څنګه دی وی زبردست کار کوي خبرم منی کارم کوي امانتګر دی کنه دی بالکل امانتګرم دی د نوکر دا صفاتونه نو چې خیانت نه کوي امانتګر وي دوکه نه کوي فاسق فاجر نه خلک یې نو هغه چا چې خرڅون کې بایع او ته وی چې ډېر خط تکړه غلام دی ایسا ایپ پکې نشتا صرف یو ایپ پکې دی چې چغلی خور دی ګوره اوس خو خلک په لاره کاله کړل او دې مړه دا خو پټې نه خبره ده چغلی خوري خیر دی خو چې کار کوي او تکړی او نور بس امانت پکې ویو دا نور ګناه پکې نه ځکه غلام په کور دنه بار خدمت کوي نه بس وی نور دا کار شین زمره دی خدا دا چې ګوره دا غدي دا سوته وي دا چغل خور وی دا دې سره براکاګ کوړته بوته غلام حق زبردست خدمت کوي چې دا کم سړی چغلی خوري دا د تچاننو دي لمش سړی شو دی خلکو ته په خدای قسم په جنازو کې وته مونږ برای رو پړسولې په جمعو کې متلس تړې شو په تقریرونو کې متلس تړې شو چې هر خدای ته وګوره چغلی مکوي د یو خبره یو تولل او د بل خبره بل تولل مکوي خدای دې نه څوک نه نوريږي خامخې کوي دغه بس خوان دین پته نشته ماته خو خوان به پکې وېسې څوک نه کوي خدمت کوي غزه بردست چغلی خوري پکې پرته ده هغه خوې خو پکې شتا نه ځل خزل راغی دی نه کلا خبره نه خیر دی وی خاوند نه بل خزه خوخه کړی ده نه هغه خو د خاوند ما سره سونه مینه ده او سونه محبت تا ته پته نشته وی بس نه کې ما ده ته ویوس باقی دی خوخه خپل ده ته نه ګوري چې دا کله مخکې رستو راځي او کله شپه بار او کله ورځ بار غریب په تجارت لا د نو خامخا شپه ورځ دخل کو باري ته نه ګوري ما دا تویز باقی خوخه خپل ده خو بل خزه خوخه کړی ده نن دې کې سبا دی بل بندر باندې کوي خزه راولي نو چې خزه ته دی وي چې بل خزه کوم نو دا ډز ول ډیر دی خزه دا چې تزغمی چې بل خزه کوم بلې خزه خپکیږي نزغمی کنه که خزه می بل نزغمی او واقعي ځکه نزغمی چې سړو کې انصاف نشتا درې خزه او سلور خزه په شریعت کې منع نه دي خو د مونږ خزه په دویمه خزه بند ځکه خپکیږي چې سړو کې انصاف نشتا سړی بیا انصاف نه کوي وی ښا تا ته پته روي ګوره نه کې اوس الموای مال کار مګوره تاسو سره خېګړه کوم الته ویم نو تاسو اسه نه ګوري نیک تعالو نه او دې سره بس کو وی غمه مکه مال او چل راځي یو تعویزګر دی پاغي بدل تعویز بدلو کوم اوله به د بلې خزینه تور شي میرا خزه شابه زر کا واسه نه ګوري اشتیا بل خزره باندې ونکي ویناغه تعویز څه کوي نه بس تا د خاوند دی غریب په وختو کوي دې مړې باندې چې دا کم وخته ولاړې د غریب په وختو باندې نو خزه وته وی چې د خاوند د غریب وختو سره څنګه وکړه دا کم نه را پیدا کم قبل څه شي وي دا خو اسانه خبره ده او چې خاوند دی کله ودشي په کوټه کې نو چاړه راواله یا قینچی چاړو یو دوه وخته په غلې غوندې را پرېکا او بس ما ابودی په پیبم پې نشي او مال براکه تعویزګر له یو سم او تعویز بو کې بلې خزینه بیاله تور شي زمونږ د خلک هم ډېر ساده ګر اوس په وختو تعویز دغه خبره څوک یې لکه تعویز دلکوم او د تورې چرګي په وینه دلکوم تورې چرګي ته اصل کې چل جوړ کړي تعویزګر تورې چرګي ته چل جوړ کړي تورې چرګي په وینه خو نه جسده بدون کې وینه نو په وینه د خدای نوم لیکل جید تعویز کې خدای نوم لیکل پیغه د حدیث یا آیت یا الفاظ لیکل د شریعت نو دا په وینه لیکل کېږي دا ګناه ده ناجایز ده هغه خزي غریب وي چې زدا ودشي دا چل وو التلال نیک لخاون له خبره ته چل نیک یو خبره تا کوم خو ګوره زنه کوم د تما بیات کې
نه وایه څه چل دی، نه ګورې که زه دې یاد کړم ګورې ما له به غم وګورې بیا، نه تا ولې یادو، ستا د خیر خبره ده. څنګه وی ښځې د چا سره تعلق جوړ کړی دی او نن دی که سبا دي وجنې دی، بېغمه کوي دی. دا دې څه وویه خو زما ډېره نیکه ښځه ده او ما سره ډېر ښه محبت، بس وی ما پې کړې. دا دې څه وویې ځکه نه وی ته خیر دی چې کور ته لاړ شئ او کله وده شي په خوب کې به دی لالی پرېږدې دی نه، نو لږ بیدار خوب وکړه یو شپه دوه پته به راته ولګي. اوس به سره څه کې وګورې نیکه چې ما یاد نه کې چې دا څوک درته دا وایي چې یو خبره ته کوم خو ما به نه یادې، دا پالیفلام و شیطان دی، ما به نه یادې چل دی پکې ځکه وایي چې ما مه یادوه که ورته چې درته ووایي وایي نروره یادوم دی راځه ته د دې ټیزونو ته بیا ګوره دومره ټیزونه باجي چې د ټټکي اسپه به هم دومره ټیزونه وانه چې دروغ وایي شیطان موږ نه پوهېږو هلته ته ویم خو ګورې ما به نه یادې او چاته به نه وې دې ټکي کې د نقصان دی چې دا ما به نه یادې او چاته به نه وې ولې چې سمه خبرې نو ولې یېرېږي سمه خبرې یېرېږي ولې ته چې په ما ډېر ما پسې څوک خبره کوي یو سړی راغی پلان کې د پسې خبرې کوي نو ته چې په ما ډېر زیات خفه کېږې نو هلته دې یو څپېړه وباسه ما له سره خبرې راوړې ځکه نه چې نر یو څپېړه ته وباسه هلته چې دا ولې خبرې کوې زما د استاد پسې نو ما له راوړې نو هغه راته په شیشه ویلي او تا راته ښکاره ووې چې څوک د چا خبره درته راوړي پلان کې درته وایي چې دا ښځه د مور نو هغه په شیشه ویلي دي دا هغه دونه حیا کړی چې مخامخ وی بیا هم نه وایي نو تی راته وایې د هغه خبره ده خو تا وکړه نو تا راته مخامخ ووایې نه پوهېږو او سړي د چا وې وی سپي د نه غوږ وتښتو نو سپي پسې منډې وایي منډې وایي منډې وایي چې دا غوږ ترې ونیسم چا ورته یې ولې وي غوږ یې وتښتو خدای دې بېخ وباسه غوږ خو د پورې چې وي خدا رښتیا ما پورې دی نو لږ سوچ وکړه چې واقعي غوږ یې درنه وړی دی او کاسې ورپسې منډې وې نو موږ خلک سوچ رستو کوو کار مخکې کوو شریعت خلاف شده سوچ په مخکې کې کار به رستو کې سوچ وکړه رستو فیصله کوه صلاح کا مسئلہ تو که رستو فیصله کوه نه موږ ډز مخکې ورکو سوچونه رستو کوو بیا پې ستومانه یو مسلمان باندې بدګماني اوس ګوره دې آسان علاج آسان علاج سو چې ښځې ته دا خبره کړې وه او دې نوکر ته یې ودرېږه او خاوند ته یې وي چې دې خو ما ته دا خبره کوي چا سره دې یارانه جوړه کړې کومه ښځه کې په ما کې څه چل دی بس پته به لګېدلې وه او چې خاوند ته دا خبره کړې وه چې ښځه دې بل چا سره تعلق دی او کله کې د مټه نیولې چې راشه سړی ما ته وښه چې زما په کور راځي زما ښځې سره تعلق ساتي هم وجنم او دا ښځه هم وجنم او لږ معمولي تحقیق ته تا به د مرۍ لیدلي چې څونه ټیزونه بیا جوړ تحقیق ته خبره ونه ګوره پیغمبر مبارک کیسه فرمایي وی کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع وی د دې انسان نه غټ دروغجن بل نشته چې څه اوري او بس بل ته وایي او سوچ پې نه کوي سوچ پکې په خبره فکر پکې سوچ فکر موږ وروسته کوو کار مخکې کوو وی ښه چې دې اوس غریب توره واغېسته او د تولې لاندې کېښود او د قصد یې ځان وده کړ خل 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 د قصد خرارې شروع کړل ښځه خو چې خاوند مې ښه درونو درې او ویښته را کټ کوم چې تعویض پرې راله وکړي غریبه څه نه خبر چې چاړې را واغېسته او غري نه ویښته کټ کوي بس د خو قصد مرۍ خو ټیک ویلي و چاړم ده او مرۍ ده چاړه او مرۍ چې دواړه جمع شي څه دې جوړېږي ذوالقندار چاړه او مرۍ او ځای چې ذوالقندار ته ورسې که نه پاتې پکې څه شي مقبره شوته که نه چاړه جمع مرۍ جمع مساوي مقبره شو چې ده ورته وکتل چې دا خو چاړه ده او زما مرۍ بس تورې ته یې ګوته کې چې شړق شو ښځه یې وویل هلته یې مړه کړه نه غریبه په وینو کې تلقېږي مفتو کې لا او بیا په منډه لاړ د ښځو وروڼو پسې راشئ خورې دله مفتو کې مړه کړه هله شابه پورې سړی تښتي چې هغوی تر څو راتلل چورو په لاس چې دی ورته دی دلته والته کې مړه چغلي خو ډېره خطرناکه ګناه ده خو خبره زما مقصد څه دی تهمت نه ځان ساتل یوه دویم چې څوک درته داسې یو خبره وکړي چې هغه د مسلمان د بدګمانۍ ده نو تحقیق پکې يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم به نادمين الله قرآن شریف فرمائے یو سړی دل راغی
او تا ته چا متعلق خبر وکړه نو تحقیق وکړه. اسره چې به تحقیق ډز ورکې بیا ورسو تم ستومانه ممستومانه. ډیر سړی مولیدل چې مفتو کې خځه طلاق کړي چې رستو خبره تحقیق ترسي نه د خځې ګناه نه ور په تهمت بدګماني. ډیر سړی مولیدل چې د دنیا دشمنه ورته په غاړه دي د څه د وجنه د بدګمانه د وجنه په بل باندې بدګمان کوي. رستو چې پتاو لګي خلک ویل کې اسم نو اسم نو. ډیر خځې مولیدي چې خاوندانو نه ځان خلاص کا او په کورونو ناشته دي ناوله د بدګمانو د وجنه. نو غلطی د سړیم وي، غلطی د خزم وي، غلطی د گاونډیم وي، غلطی د ارچا وي. خدا مسله دا چې بدګمانی با په مسلمان قطعا نه کې. په مسلمان به نیک ګمان بکې، ښه ګمان بکې. او کتا یو داسې کار داغه نه ولیده چې د شریعت خلاف دی او وسره د مینه وي محبت نو کور ته ولا لاړ شه په پرده کې ورته ووایه چې بی دا کار مې څانه ولیده او دا ښه نه دی. او که داسې یو کار دی چې ولید چې ظاهر کته وایي چې دا خو دې ما سره دشمني کوي یاره د زه نیم خوښه نو تحقیق یې وکړه، تپوس یې وکړه، دوه جرګه مار ورولېږه په خپله ورشه چې داسې خبره مې تا نه لیدلې پرون تماچه در سره و زما کوڅه کې وړېدې راوړېدې څه چلو خیر دی په دې لاره تېرېدلې لاس کې ته څه چل شوی دی وایه ما ته. نو بس کاغه اسې غریب چې ته په لاره تېرېدله بل چا د وجې نه نو تا تسلي به وکړي اکني نو بیا به دوه مشرانو ته خبره مخکې کړه. زمارونو خبره مې دې پورې کوله چې ډېر فسادونه په دې زمانه کې دا د بدګمانو د لاسه پیدا دي. کورونه روان شو، دشمنۍ جوړې شوې او تحقیق ته څوک خبره نه رسي او بل مسلمان له تکلیف ورکی، د مسلمان بچی له تکلیف ورکی، ښځې له ضرر ورکی، ښځه خاوند له ضرر ورکی. نو مسله د دین دادا چې په چا باندې به بدګماني نه کوي په مسلمان. یو سړی د خپل عمل کوي پیچو خپل عمل پیش ریا پیش کریا کوي یو کدا خدای د پاره کوي ستاره سره ستالو. یو سړی د مال او دولت ګټي یا یو کاروبار کوي ته پیش او خدای پیش ته خو پاغه خدای څوکیدار نه مقرر کړي ته په بدګماني کوي. بدګماني په مکو مسلمان سره خکوا په مسلمان نیک ګمان کوا په مسلمان باندې بدګمان مکوا. بدګماني قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي نبی علیہ السلام فرمایي یاکم بدګمانه نه ځان ساته. بدګماني اکذب الحدیث وته ویل شوی د نبی علیہ السلام فرمایي چې پټولو خبرو کې دروغجنه خبره بدګماني ده. بدګماني باندې ډېر رښتې په بدګماني روانه نشوي د بدګماني باندې. نو دا د شریعت مسله ده او دا داسې یو جرم دی او داسې ګناه ده چې عام خلک په دې کې مبتلا دي. اور چاته سو ګناه د ګناه نه ښکاري. که خبره د بدګمانۍ نه پس تحقیق ته ورله نو بیا ټیک ته بیا چې څه فیصله د شریعت مطابق هغه فیصله کوه خو د خبرې تحقیق به لازمن کې. په مطلقې بدګمانۍ باندې به سړي سره روانه دشمني خبرې ګډې وډې غیبت بغض حسد دا به نه کې. دا په شریعت کې لوی جرم او لوی ګناه ده. الله تعالی دې موږ د ګناهونو نه د بدګمانو نه او د نارواو نه په امن او امان کې وساتي. یو مرګري له مریض دی هغه څه وظیفه غواړي یا قوي وایي او لسکرته په ځل لا سجدا فرض مانځ نه پس دی وی چې او خدای دې جوړم کا پریشانی د پکور کې الله دې ولا پریشانی ختم کړي. یا سره نقدیت نه وي کاروباري وي پاره کې زکات شته او کنه او بالکل کاروبار پیسې چې نصاب ته ورسیږي هغه کې هم زکات ورکړي. سپیلنی نظر ختمولو د پاره جیز دیو کنه د خزو رواج دی شریعت کې سپیلنو څه ذکر نشته او نورو نظر بد خو لګي او په شریعت کې دا نشته چې په سپیلنو نظر ختمي. غیر د خزو یو طریقه دی او رواج غونډه دی. امام پټ قرات په جهر سره او کې سجده سوا پښته کنه سجده سوا به کوي کنه. چا سره موټر وی زکات پښته کنه که کم موټر د بارګین لاغشتي اغشتو خرڅول لنو پاغه کې زکات شته او که کم موټر خپل ځان لاغشتي دی پکې خپل ګرځي نو پاغه کې زکات نشته. که کم موټر کرای لاغشتي دی پکې کرای کې پاغه کې زکات نشته. یو سړی زمکه واغشتا پراپرټی لپاره زکات او بالکل پراپرټی راوالي زکات پکې شته. نشي په حالت کې طلاق واقع کیږي کنه او بالکل د نشي حالت کې طلاق واقع کیږي.
نامحرم د سره الله سو وجود لګولو سره غسل نه نو داس پاتېږي نه غسل فرض کېږي خو ګناه ده. طفیل ابن عمر دوسی هغه راغلی و مکې مکرمې ته او دا هغه وخت و چې حضور پاک لا په مکه مکرمه کې نو د مکې خلکو به د نبی علیه السلام خلاف پراپیګنډې کولې او چې د بار نه به څوک رالل حج له یا عمرې له نو هغوی به باقاعده پویول چې ګورې دلته یو هلک دی او هغه ګورې داسې خبرې کوي چې هغه به ستاسو تبی راولي ستاسو نقصانات به جوړ کی نو خلکو به د پیغمبر علیه السلام نه ځان ساته. د مکې د خلکو دا مقصد و چې اسې نه چې د ده خو خوږه ژبه ده دله خو چل ورځي نو اسې نه چې د بار خلق راشي او د باندې ایمان راوړو مسلمانان شي نو د ده به ملګري بار پیدا شي د دې او ډاډ به بار پیدا شي نو چې د بار نه به څوک هم راتلل د حج دپاره او د عمرې دپاره نو د مکې خلکو به هغه د مخکې نه پویول. نو دا طفیل ابن عمر وی چې د مکې ته رالم د مکې خلکو ما ته وی چې ګورې ته خو د قوم مشر او ډېر هوښیار او زمونږ په دې کلي کې یو هلک پیدا شوی دی چې د هغه نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم او هغه دومره خطرناک انسان دی عیاذا بالله چې زمونږ په کلي کې کور په کور دشمنی جوړې کړه پلار د زوی سره په جګړه رور د رور سره په جګړه ښځه د خاوند سره په جګړه خاوند د ښځې سره په جګړه ډېر لوی جادو دی ورسره او ډېر زیات د ژبې نه خوږ دی او داسې جادوګر دی چې که د ده خبره تا واورېده په تا به هم دا اثر کړي او که په ته اثر وکړو نو ښځې سره به په جګړه وي زامنو سره به په جګړه وي رونو سره به په جګړه وي ټول قوم کې به په جګړه وي. مونږ له لوی کار کتلی دی زمونږ خدایانو پسې کنځل کوي زمونږ زور دین چې دی هغې ته سپکې سپورې وی. نو طفیل ابن عمر وی دونه زه د حضور پاک نه ویرولم چې ما به د پیغمبر علیه السلام نه ځان ساته او دونه ویرولم چې زه به مکې مکرمې کې ګرځېدم او یا بیت الله له به راتلم نو ما به په غوږونو کې مالو چچول ما وی اسې نه چې ته هوا او باد د خبرې دماغ غوږ لره ونه رسی زما به خیال نی او د خبره به زما د غوږ لره ورسي نو واقعي را باندې جادو نه کی واقعي زما د ښځو د بچو سره او د قوم سره روانه جوړه نه کی. دا مې وی بس سوچو یو ځل حضور پاک د بیت الله سره خوا کې مونځ کاو وی ما ته دې اړوي چې طفیله دا خلق خو تا ته وی په ده خو تا په ده بدګمانه کړی خو زه خو هوښیار سړی قمقل خو نه او د شاعر مو زه خو شاعر یم زه خو په دنیا ګرځېدلی یم ما ته خو د قوم خلق خپل مشر وی نو زه دا خلق ما ولې دوکه کوي زه لیونی خو نه یم ورېږه دا خبرې اورم چې دې څه وی نو که غلطی په غلطه زه پوهېږم زه ماشوم نیم لیونی نیم او که ښه وي هم به پوه شم هسې نه چې د دې کلیوالو هسې د سره روانئ او خلق پې بدګمانه کوي. نو ما د غوږونو نه مالوچ وویستل او پیغمبر علیه السلام د بیت الله خوا کې ولاړ او د قرآن شریف تلاوت یې کو نو مې یو څو خبرې واورېدې د قرآن شریف یو څو ټکي مې واورېدل چې مې واورېدل بس زما لکه یو ټکه پرېوته ما وی دا خبرې خو دروغ خبرې نه دي زه خو شاعر یم شاعران شعرونه پیژني دا خو شعر نه دی دا خو جادو نه دی دا خو کهانت نه دی دا خو علم نجوم نه دی دا خو ډېرې هوښیارې خبرې دي دا خو پړه کې رڼا پیدا کوي وی بس خدای پاک مې زړه رسول الله مبارک ته راواړو او پوه شوم چې د مکې دا خلک د هسې بېسا مخالف دي او دشمنان دي او خلک پې بدګمانه کوي وی چې حضور پاک سینګ د مانځه نه سلام وګرځو او روان شو نو زه م ورپسې رو روان شوم چې دا خلک را باندې پوه نه شي هغه ته د ورپسې تلم ته یو کور ته ننوت ما وی زه در ننوځم اجازت غواړم زما طفیل نوم دی د عمر زویم د دوس قبیلې وی راځه وی چې ورننوتم نو ما دا ټولې خبرې حضور پاک ته په هغه ځای وکړې چې صاحب تا باندې خو د مکې خلکو دونه زه بدګمانه کړم چې ما به غوږ کې مالوچې ښودل چې چېرته باد سیلی ستا خبره زما غوږ لره ونه رسی او په ما څه چلو نه شي خو ستا خبرې مالته یو څو ټکي واورېدل نو ما وی چې دا خو هوښیارې خبرې دي نو تا نه زه یو څو تپوسونه کوم ما ته یو څو خبرې وکړه وی رسول الله مبارک ما ته یو دوه ټکي خبرې وکړې یوې دا ووې چې ګوره دا د مکې خلک دي دا په خپله روغ نه دي زه د دوی نه یو څیز غواړم او هغه دا چې خدای یو د شریک نه لري
طفیل ته خو خیارې، ته خو قابلې، ته خو د قوم مشرې، کم کاڼه چې ته په خپل لاس اوتراشې دا زوی در کولی شي؟ دا د تکلیف نه تا خلاصولی شي؟ دا جون در کولی شي؟ دا ستا دعا اوري؟ دا ستا چغې اوري؟ نو په خپلو لاسو بوت جوړ کې او بیا وې دا زوی را کوي، او دا بوت چې دی دا راله مال را کوي، او دا د باران خدای دی، او دا د صحت خدای دی، دی روغ صحت ورکوي. نو دا عقلمنده خبره ده. زه وایم رب هغه دی چې د دې ټولو اسمانونو ځمکو او د دې کائناتو خالق او مالک دی. زما دا خبره. زه وایم رب هغه څوک دی چې مونږ یې پیدا کړي یو، او د دې کاڼو نه چې دوی کوم بوتان جوړ کړي دام هغه ذات پیدا کړي دي. زه وایم رب هغه دی چې عزت او ذلت، ژوند او مرګ، صحت او بیماری، بچي او کونټوب او شنټوب د هغه ذات په اختیار کې دی. دویم ورته څه ویمه؟ دویم ورته دا ویمه چې زه الله پیغمبر را لېږلی یم. نو پیغمبري دا مطلب نه دی چې دینه زه مال غواړم، دا مطلب نه دی چې دینه زه بادشاهي غواړم، دا مطلب نه دی چې دینه زه ښځې غواړم، دا مطلب نه دی چې دې ته چې زما تابعدار جوړ شي. څنګه تابعدار؟ چې ماله به پیسې راکوې، ماله دولت به راکوې، ما به خپل گورنر او ما به خپل صدر او وزیر اعظم لګڼې. دا نه. زه یم چې زه د الله پیغمبر یم، نو چې الله ما ته کومې خبرې ښیي زه به هغه تاسو ته بیانوم، هغه ومنئ. کور ته نه غواړم، مشري ته نه غواړم، دوی پیشه او مشري یې پیشه، گورنری او بادشاهي ته نه غواړم، دوی پیشه او هغه پیشه، صرف دا ته غواړم چې ما ته الله سوی دوی ته وښیمه او هغه دوی ومني. وی ما ورته وی چې یو څو ټکي نور. نو رسول الله مبارک ما ته د قرآن شریف لږ تلاوت وکړ. زما وروڼو چې تلاوت مې او د قرآن شریف مې او ژبه د حضور پاک مبارکي هغه څونه مزېدارې چې د قرآن شریف یو څو ټکي ما ته واورول، باز زه پوه شوم. ما وی په ټوله دنیا ګرځېدلی یم، بادشاهانو سره مې خبرې شوي دي، هوښیارانو سره مې خبرې شوي دي، هر مجلس مې کتلی او لیدلی دی، خو قسم په الله چې دا تاسو وې دا د انسان خبرې نه دي، دا ستا نه دي، دا خبرې دا د بل ذات دي، دا د رب العالمین خبرې دي، دا ستا نه دي. دا تا چې څه وې د هوښیارې خبرې دي، او دا تا چې څه وې د انصاف خبرې دي، دا د انصاف خبرې دي. بس ما اړه ومنله چې الله یو دی، اړه مې ومنله چې ته د خدای رسول یې، ما مسلمان کا، په خپل دین مې کا، کلمه شهادت یې راته وښو، او الله طفیل ابن عمرو دوسي مسلمان، او ما ته وی زه خپل علاقې ته دې وخت کې د مکې خلک زما د ملګرو سخت دشمني کوي، زه ته خپل کلي ته، او انشاءالله یو وخت کې به الله زما د دین اوچت کې او غالب به کي. نو چې کله زما د دین اوچت او غالب شو بیا راځه. ما ورته وی د الله رسوله زه خپل قوم ته ځم، اوس به قوم ته دعوت ورکوم، یو نښه راته وښایه، زه خو بې نښې مسلمان شوم، خو یو نښه راته وښایه که ما ته قوم وی چې ستا څه دلیل دی او ستا څه نښه ده چې ته د هغه پیغمبر استازی یې او ستا پیغمبر په سچه دی، یو نښه راته وښایه. وی عزت خپل کلي ته، تا ته به الله ان قریب یو نښه درکړي. بې چې زه را روان شوم یمن ته او د خپل علاقې ته نږدې شم، نو الله پاک زما په دې تندي کې یو رڼا پیدا کړه، داسې رڼا لکه د بلف رڼا چې وي. لکه زه به مثال درکړم، مونږ چې اوس موټر سایکل رڼا کوي، سوزکې چې رڼا کوي، یا دلته بیټري سړی اونیسي او رڼا کوي، وایي د تندي نه مې رڼا خطا، او دا چې مخامخ څومره لاره و او کاڼي بوټي دا ټول راته رڼا شو. ما وی خدایا د رسول الله مبارک نخه خو په ما کې موجوده شوه، خو الله دا نخه مې په دې تندي نه ده خوښه. سبا به راته خلک وایي چې شکل یې بدرنګه شو. وی چې دا سوال مې وکړه نو هغه رڼا زما چوکې ته د کونټۍ ته مې را منتقله شوه. زما کونټۍ به داسې رڼا کوله لکه د بلف په شان، مونږ ورته بلف وایو، هغه زمانه کې بلف نو، لکه د ډیوې په شان رڼا چې، او دا مخکې لار به یې راته ښکاره کوله. دی راغې او په خپل وطن کې د اسلام تبلیغ شروع کو او د اسلام دعوت یې شروع کو. رب العالمین د قوم او ډېر خلک مسلمانان کړل. نو حضرت ابو هریره رضی الله عنه وی چې زم د طفیل ابن عمرو دوسی په تبلیغ باندې خدای مسلمان کړ. ابو هریره سے مسلمان شو، ډېر غربت مې رو رو الله مال راکو، ګډې چیلې خدای راکولې، رو رو زیاتېدم. نو بیا دې سو شو، دې راغې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مدینه منورې، او دغه طفیل ابن عمرو دوسی دونه کار وکړو چې د خپل قوم 80 کورنۍ مسلمانان کړه، رسول الله مبارک له راوسته 80 کورنۍ.
یعنی دا نه چې اتیا کسان، دا نه چې اتیا پلاران، اتیا بچی نه، اتیا کورنۍ د مسلمانان کړي او مدینه منورې ته راوستي. نو حضرت ابو هریره رضی الله عنه دا د طفیل ابن عمرو دوسی پلاس باندې الله پاک مسلمان. دا د پنوم کې ډېر لوی اختلاف دی، خو زمونږ د مسلم شریف یو شارح دی نووي ورته وایي، هغه لیکلی دی د ابو هریره خپل قول نقل کوي چې زما په جاهلیت کې نوم عبدالشمس و، دا نور بنده، دا خو دوی کافرانو دا نومونه به کې ښودل. نو چې کله کان اسمی فی الجاهلیت زما نوم عبدالشمس و فسمیت فی الاسلام بعبد الرحمن ابن صخر، چې کله زه مسلمان شم نو زما نوم بدل شو عبدالرحمن نوم شو او د پلار نوم صخر. ابو هریره ورته ولې وایي؟ هریره پیشونګلی ته وایي، پیشونګلی، د پیشونګلی خاوند، پیشونګلی والا، بلی والا. دا ولې؟ وی دما یو پیشو وه چې زه به کله ګډې چیلی به مې سرن له بوتلې او پیشو به مې ځان سره بوتله، او چې دا بلده وه را سره، او چې کله به زه واپس رالم خپل کور ته نو هغه پیشونګلی به مې راوسته، د اونې په یو ویښ کې به مې کېنوله، نو پیشو سره مې تعلق و به مې ګرځوله. نو په دې وجه ما ته خلکو ابو هریره وي پیشو والا. او چې بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترالم اقا پیشو را سره بیا وه، ابا می ځان سره ګرځوله. نو پیغمبر علیه السلام د ابو هریره دا نوم ماته برحال وساته، هغه به م راته ابو هریره وی پیشو والا، ځان سره پیشو به مې ګرځوله او په دې نوم به د فخر کو. ولې به فخر کو؟ نوم خو مخکې نه خلکو ورته یې ښودی دی، خو پیغمبر علیه السلام هم د خوش طبیعتۍ نه ورته ابو هریره وی پیشونګلی والا، پیشونګلی والا. نو دا قانونو چې د صحابو به هغه نوم ډېر خوښ و چې کم به ورته نبي کریم صلی الله علیه وسلم. علي صاحب ته یو ځل وی ابو تراب، په خوره ملاستو نو خوره په وجود انخته وه، نو حضور پاک مبارک ته خوره سنډله، وی قم ابا تراب، قم ابا تراب، ای خوره والا پاسا، قم یا ابا تراب، ای خوره والا پاسا. هغه به وی د ابو تراب ما ته پیغمبر مبارک ویلی دی، نو ما ته به علي مه وایه، ما ته ابو تراب وایه. د پیغمبر مبارک په دې لقب او په دې نوم به خوشحالېده. زما رونو دوی چې کله مدینې منورې ته راغی په سن 7 هجرۍ کې دی راغی مدینې منورې ته، نو دا داسې وخت و چې رسول الله مبارک خیبر ته تللی و د یهودیانو مقابله کې، خیبر یې فتح کو. نو د سار مانځه کې یو صحابي د سباع ابن عرفه، هغه پیغمبر علیه السلام جمعات کې مقرر کړی چې ته به مخکې خلکو ته امامتي کې، ځکه رسول الله مبارک خیبر ته تللی. نو سباع ابن عرفه د سار منځ کو، ابو هریره وی زه پسې شاته ودرېدم. نو هغه دا صورت وی چې ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، هغه خلق چې په پیمانه کې او په وزن کې کمی زیاتې کوي دا برباد او هلاک دي. وی دا آیت مې د دې سباع نه واورېده د سار په مانځه کې. نو وی ما زمونږ په کلي کې یو سړی و، هغه به 2 پیمانې ساتلې، چې چانه به مال غشته نو په درنه به غشته، او چې چاله به مال ورکو نو په سپکه پیمانه به ورکو. نو ما دا منځونو دا چلونه خو دوی وروستو لږ لږ زده کړي دي. ما په دې مانځه کې وي چې ویل لابي فلان، ویل لابي فلان، فلان کې دې هلاک شي. هغه ولې له مکیلان، دا هغه 2 پیمانې دي، هغه پیمانه و زه به تله ویم دا هغه 2 تلې دي. اذا اکتال بالوافي، چې کله د بل نه اخلي نو پوره شی اخلي، کم نه اخلي. و اذا کالا، او چې بل ورکی نو کالا بالناقص. اذا اکتال بالوافي و اذا کالا بالناقص، چې بل نه شی اخلي ډیر اخلي، پوره شی اخلي کم نه اخلي، چې بل ورکی کم ورکی. نو دا خدای هلاک. وی خیر چې مونږ مې وکړو، تپوس مې وکړ رسول الله مبارک، وی خو خیبر ته تللی دی، لاړم خیبر ته ورپسې. دی خیبر ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې لاړ. دغه وخت کې چې دی مدینې منورې ته راته، دی د 13 کالو، د 30 سال عمر و، او په لاره باندې یو غلام و. ما خو تاسو ته وایي چې مخکې غریب و، بیا ولا خدای مال او دولت او ګډې چیلې هم ورکړې. یو غلام ورانه خدای روک کړ، په لاره روک شو. وی په غلام هم خپه وم چې روک شو، رانه ګډ وډ شو، خدای وتښتېده، که څه شو. خو په دې خوشحاله یم چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم له خدای راوستو. عجیبه ده
و چې څنګه رسول الله مبارک ته ور مخامخ شوم او کېناستم نو دغه چې د ما غلام هم راورسېد. رسول الله مبارک ما ته فوراً او فرمایل وی ابو هریره غلام د خدای راورسو، هغه مرای د خدای پاک راوسته، الله پاک راورسو. زمارونو د بکم دی اوسېده، نه کورو نه ښځه وه دغه وخت کې، نه بچیو. نو پیغمبر علیه السلام په جومات کې د خپلو طالبانو دپاره یو چبوتره جوړه کړې او د دې چبوترې د پاسه چت نو سپرو څانګې وې، په دې کې به صحابه ناستو او د حضور پاک مبارک نه به حدیث اورېدل، قرآن به یادو او د قرآن په معنا به د رسول الله مبارک نه ځان پویو په هغه چبوتره کې. او څنګه ژوند یې تېر کړی دی، ځکه نه کور شته نه پټې شته، لوږې تندو سره غریب مخ و، اوږې تږې ژوند به یې تېراو. دی په خپله وایي دې نه خبره معلومه کې یو ځل د رسول الله مبارک د وفات نه پس ناست دی او یو قیمتي رومال دی ورسره، په هغه رومال پوزه پاکوي. نو فوراً یو خبره را یاده شوه، وایي بخ بخ، واه واه، ابو هریره نن په یو قیمتي رومال پوزه پاکوي. وی هغه وخت مې را یاد شو چې زه به د رسول الله مبارک د منبر او د کوټې په منځ کې د بیبي عایشې د کوټې په منځ کې پروتم او بېهوشه به خلکو به زما سر له لتې ورکولې. وی ابو هریره مرګي پې راغلی دی، ابو هریره لیونی دی، ابو هریره دماغ خراب شوی دی. نو چې اوس هم څوک داسې ګډوډي نو خلک یې سر له لته ورکوي، شاټونه وله ورکوي. نو دې سر له براله خلکو لتې راکولې چې لیونی دی. وی زما قسم په خدای که زه به لیونی ومه، وی د لوږې د لاسه بېهوشه به پروت، دومره لوږه به په ما راله. او وی د لوږې د لاسه به چې زما په خېټه دړ شو نو خېټه مې به په یو غونډی کېښوده په یو ځمکه په اوچته او ما به دې خېټې له زور ورکاو. وی یو ځل ډېر زیات اوږې شوم، وی د جومات نه بار راووتم، په هغه لار کې کېناستم چې د جومات نه پې عام خلک وتل. وی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی، وی ما ته د قرآن شریف د یو آیت تپوس وکړو، وی ما له د هغه نه هغه آیت ښه یاد و، ښه راته معلوم و، خو په دې وجه ته ما تپوس وکړو چې دی به ما کور ته بوځي، ما ته به وګوري، ما به وویني او وی به چې آیت خو څوک په لارو کې نه ښایي، راځه کور ته دې بوځم. نو یو نوړی روټۍ به راباندې وکړو. خو چې ما ته تپوس وکړو وی ابوبکر غلی تېر شو، هېڅ یې راته ونه وی، ځکه هغه کره څه ونه. وی لږ ساعت پس ته عمر فاروق رضی الله عنه راغی، وی ما ورته دې آیت تپوس وکړو، وی ښه راته، خو لږ کې مې دا وه چې دی به ما ته وګوري نو دی به ما بوځي کور ته روټۍ به راباندې وکړي. وی ام مې اختیر شو، اډو غږ یې ما ته ونه کړ. څه وکروونه صحابو به سوال نه کو، د سوال نه رسول الله مبارک صحابه منې کړي، اوږې تږې ژوند به تېروی خو چاته به لاس نه نیسئ. سوال ډېر سخته ګناه ده. رسول الله مبارک فرمایي چې څوک د خلکو نه سوال کوي او مال پې ځان له زیاتوي نو د قیامت په ورځ به د په دې مخ کې غوښه ني تشه ډوکې به وي، تشه ډوکې به وي، دقسې ذلیله به وي. او نبی علیه السلام فرمایي قسم خوري قسم، وی په سوال مال ډېرېږي نه. نن سبا ټول خلک لګیا دي سوالونه، ښځې لګیا دي په بازارونو کې سوال کوي، مشران سړي لګیا دي تسبیح به رېستي د ریاکارۍ دپاره، لاس کې به یې نیولي سوال به کوي. تسبیح خلکو ته څه لښی، څوک د قرآن شریف تلاوت کوي سوال کوي، څوک نعتونه وایي سوال پې کوي. ماشومان دا بچي دا لګیا دي چا سوال کوي، موټر شیشه به پاکوي، که ته مه پاکوه وی یو 10 روپۍ خو راکړه. د سوال دپاره ګرځي، پیغلې جنکۍ ګرځي او سوالونه کوي. بلکې یو ځل پینډۍ کې روان وم اسلام آباد ته تلم د پینډۍ په روډ باندې، نو هلته اجلاګان لګي او خلکو نه سوال کو د دنیا. ما خلکو ته مې دا ښځې څه کوي هغه ډېری ورته مې وي. یو ملګري ما سره و، دا ښځې دي او خشته جامې او ځان یې ډولې کړو، وایي دا ښځې نه دي دا اجلاګان دي. دا مې څه کوي، وایي دا په دې موټر والا نه سوال کوي، لګیا دي پیسې غواړي. په مکه مکرمه کې سوالګري ګرځي، په طواف کې سوالګري ګرځي او د خلکو نه سوال کوي. ډېر لوی جرم دی، ډېر لوی جرم، ډېر لوی ظلم دی او ډېر لوی زیاتې دی. نو صحابه پیغمبر علیه السلام منې کړي چې سوال به نه کوي. نو سوال نه کوي، ما ته قرآن شریف یاد ښایه، مرګري او که مرګري ته مرګري هم وایي چې هلکه وږیم ډوډۍ را باندې وخوره، دا هغه مضموم سوال نه دی، دا ګناه نه ده. مرګري دې ته التماس وایي، مرګري د مرګري نه غوښتي شي، دوست ته ویلی شي چې هلکه یو نوړی روټۍ را باندې وخوره، ورشه یو ګیلاس شربت را باندې وڅښه، زه تږی یم ډېر زیات،
شربت ته مې زړه شوی دی. دا سوال نه دی، لیکن صحابه به داسې هم نه کول. وی دی کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی. وی چې راغی زه ولیدم په خپله. وی ما ته ابو هریره مې او د الله رسوله وی راځه ما پسې راځه. رسول الله مبارک مخکې زه پسې یو بیبي کره رسول الله مبارک ام المؤمنین خپلې بیبي کره ننوت. چې ننوته هغې نه یې تپوس وکړه د خوراک څه شته؟ هغې وی او ستا یو ګاونډی دله جامپې رالیږلي د لرګي کانډولو د لرګي کونډی ورته پخوا دې خلکو به وي یو جامپې دی. یاره له مې خوشحاله شو چې ځکه خیر پوره خو به پې کار ونه شي خو نیم به حضور پاک اوس کي نیم خو به ماله راکړي. وایي ما ته ورشه ابو هریره د صفې طالبانو ته آواز که. له مې خفه شو څه مې ویلی نه شو ځکه د حضور پاک خبره منل لازمي دي. لیکن لکه ګیله من شوم چې الله رسوله وږې زه یم او دا د صفې خو او یو نه واله 300 پورې کسان دي کم از کم او یا او آخري تعداد 300. نو دا چې راشي دا یو جام به د هغې څه شي. او د پیغمبر مبارک خوی مې راته معلومو چې څوک تقسیم کوي هغه اخر کې سکي. نو ما ته پته و چې تقسیم به په ما کوي چې په ما کې یو ګوټ پم پاتې نشي. وی خلک ټول کېناستل. وی ما ته شروع کوه. وی شروع مې وکړه یو لا هغه به وسکل بل لا او اواز به پکې دا کو چې په مړس کې زما چې خبره ده مړې شوه خو یقین نه لري که ابو هریره ته پکې ګوټ هم پاتې شي. هغه نه پاتې شو بل لا ورکوه هغه بس کلي بل او چې 3 وسکل او پاتې کېدل پوه شوم چې دا معجزه د حضور پاک مبارک. وی ټولو اوسکل اخره کې جام مې راواغې چې رسول الله مبارک له مې ورکړه. وی جام یې داسې په دې لاس کې ونیو. وی ما ته ابو هریره یو زه پاتې یم یو ته پاتې واله وسکه. وی ما پې خوله کېښوده پی مې وسکل. وی ما ته وی اشرب وسکه. وی نور مې مسکل. وی ما ته وی اشرب ما وسکه موړ ومه خو بیا د حضور پاک د خولې خبره وه بیا مې پې خوله کېښوده نور مې مسکل. وی بیا ما ته وی اشرب نوره مسکه. مې وی والله لا اجد له مسلکا قسم په خدای که یو لاره شته چې پکې ور واچو. وی رسول الله مبارک مسکی شو مال راکا. وی نبی علیہ السلام هغه پی وسکل او جام اخلاص داسې ژوند یې تیر کړی داسې د لوږې او د حضور پاک مبارک نه یو وخت نه دی جدا شوی. وی ماله پیغمبر علیہ السلام یو تیلی راکړه هغې کې کجورې وې. وی ما ته چې ابو هریره راړومه خو چې کله د خوراک ته لږ کېږي لاس پکې منډه کجورې ترې وباسه. چې کله به زه وږي شومه لاس به مې منډه کجورې ورستې خوړی به مې چې بل څوک به وږي لاس به مې منډه کجورې ورستې خوړی به. وایي په کلونو مې د هغې نه کجورې وخوړی په کلونو ما مو خوړی په خلکو مې مو خوړی. او په کومه ورځ چې حضرت عثمان رضی الله عنه شهید کېده نو هغه تیلی ما به دلته د بډې سره تړلې وه جدا کوله به مې نه چې هغه شهید کېده په کومه ورځ تیلی رانه پرېوته ورکه شوه پته یې ونه لګېدل. دا د رسول الله مبارک معجزه ده. زمارونو د حضور پاک احادیث په یادول الله ولا ډېره مضبوطه حافظه ورکړې وه. بعضې خلکو په ده سوال کو وی تا د رسول الله مبارک سره 3.5 کاله تیر کړي او پلان کې صحابي 10 کاله پلان کې 14 کاله پلان کې 60 کاله پلان کې 30 کاله تیر کړل. نو تا ته حدیث د هغوی نه زیات یاد دي. دله به قار ورغی چې ما سره ځانه خو نه دی جوړ کړی. یاره وایي که خدای په قرآن شریف کې یو 2 آیته دي ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى یو 2 آیته دي چې الله فرمایي چې کم انسان علم او دین زده کړی دی او دی هغه پټ کې او بل ته ونه ښایي دله به سخته سزا ورکو. نو که دا آیتونه نه وې که نه ما به یو حدیث هم تاسو ته نه ویل خو یریږم چې ما د پیغمبر مبارک نه اورېدلی دي او که تاسو ته ونه رسوم ما له به خدای سخته سزا راکوي. بیا څه وایي وی زمارونه مهاجرین هغې به تجارتونه کول بازارونو کې به ګرځېدل او زمارونه انصار د هغې پټي هغې به خپلو پټو کې خدمت کو. او زه چې دی ابو هریره ما به په لوږه خېټه او په یو نوړی د حضور پاک سره ناسته کوله هغې پټو کې خدمت کوي دی په بازارونو کې خدمت کوي. زما خو سوونه زه به د پیغمبر مبارک سره ناستو چې هغه به سوی ابه مې یادون. و یو ځل مې رسول الله مبارک ته شکایت وکړ چې د الله رسول تا نه خبرې اورم کله رانه یریږي یادېږي مې نه. وی حضور پاک مبارک پہ صادر دے غوڑا وی صادر میں خور
وی سالفاظ اوے یو دم اوے او زما صدر کی چپ کو وی ما ته ځان پورې پیوس کا وی صدر میرا واغی دی سینې پورې می اومګو وی قسم په الله کداغې نه پس رانه یو ټکی میر شوی دماغ می مضبوط او حافظه می قوی وا د حضور پاک په دغه دعا او په دم او زمونږ طالبان او کثیر الملازمه وي زه هغه صحابي چې د پیغمبر علیه السلام سره ډیر زیات بګرځیدم سفر کې به سره بار به سره جمعات کې به سره او بار بتا پټو مټو تا زبو سره نو چې څه هغه ویلي دي هغه موریدلې دي او ما خپل سینه کې یاد کړی دی وجنا حضرت ابو هریره رضی اللہ تعالی عنہ د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5374 احادیث امت ته رسول دی یو ځل زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ وی یو سړی زید ابن ثابت ته وی زید ابن ثابت وی دغه یمنی سړی دی ابو هریره وی دا سه ناشنا خبرې کوي چې نور صحابو ته ندی معلومه دا سه ناشنا خبرې کوي چې نور صحابو ته ندی معلومه زید ابن ثابت وځوي وی زوم یو بل مرګره مې یو ابو هریره وی درې وړه ناستو نو موږ دعا کوله موږ یو کس به دعا کوي نور به پیمینه وای وی دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی او موږ سره کېناست رسول الله مبارک راغی موږ سره کېناست وی بس موږ غلی شو وی چې تاسو څه کار کوو وکې مطلب دا چې دعا م غوښتل او غواړي زبا په دلامین ویم هو ډېر خوشاله شو چې زموږ دعا او د حضور پاک امین نو ما لا سوچت کا ما وی یا الله دا شیرا کې دارا کې رسول الله مبارک په امین وي بیا ابو هريره وی چې وبزم یو دعا وکم ابو هريره سونه خپل دعا کوي مې الله چې زما دي مرګرو سو غختل د قمرا کې او خدایا علم امر را کې چې خلکو ته ورسو خدایا علم امر را کې چې او داسې علم را کې چې را نه يرم نشي دوی چې سو غختل خدایا امر را کې او الله داسې علم را کې چې خلکو ته ورسو چې را نه يرم نشي وی رسول الله مبارک وی چې امين ورسول ناشنا خبره وکړه مونږ خدای په دنیا غواړو مونږ دین نه غواړو مونږ خلک بچی راولي دعا وتوکا چې خدای پاکي په سکول په سبق کې کامیاب کړي هاي مونږ ته کو دا چې خدای کامیاب دوا وکا ذهن کمزور زم غني قران په یادای هم ذهن کمزور دي او نو سوسی پاره دی یاد کړ نه جی سکول وای خدایا سکول لا خو بچی راولي دین لا امر ولا کنه نو زه تزر دعا وکم زم خدای دې په سکول کې هم کامیاب کړي په دین کې هم خدای کامیاب بچو ته قران هم خایا علم هم خایا نه ابو هريره وی خدایا دوی چې دعا غوښتنه مال راکې او الله مال داسې علم راکې چې هغه معنی ير نشي خلکو ته مرسوم حضور پاک وی امين زید ابن ثابت چې دا دعا مې وریدا نو ما وی د الله رسول دا دعا زم کوم ایماته سبق بها ابو هريره ستانه مخ کې ابو هريره په سبقت یوړ بس هغه غوښته توس مو آیا ابو هريره ګوره داسې خيار سړی او د حضور پاک نه علم زده کول یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د په مخ کې ناستو دته وی ابو هريره زما خدا خیالو چې ستا په قوم په دوس قبیله کې بچتا سم سړی نی استا غوند سړی په دوس قبیله کې دومره نیک سړی او دومره ښه انسان الله پیدا کړی د صفاتو کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دمرونو حضرت طلحه ابن عبید الله دا په 10 مبشرو کې او دا هغه کسو چې په جنگ احد کې لاس به غشو ته تورو تنیو او د پیغمبر علی السلام حفاظت په وکړو طلحه الخير وتا رسول الله مبارک ویلو هغه نام چې وسړی ته پوسوک یاره یو یمنی سړی دی او داسې خبرې کوي چې هغه مزه نور صحابو نه نورو یو ټیک وای د پیغمبر علی السلام نه یو وخت نه دی جدا شوی د رسول الله مبارک نه هغه خبره اوریدلې دي چې هغه ته موږ نه دی اوریدلې او حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه او عبد الله ابن عمر رضی الله عنه اغینا هم خلق تپوسونه کول ابو ایوب انصاری هغه کس چې پیغمبر علی السلام لومبره د میلماو یاره مون خدا سي خبر استاسو نه نورو کم چې د ابو هريره نه اورو ناشنا حدیث وای هغه بوته وی دا بالکل ټیک وای د پیغمبر علی السلام نه یو وخت نه دی جدا شوی زمارونو
لیکن دا ابو هريره چې د پیغمبر مبارک نه یو وخت کې نه دی جدا شوی. دا ابو هريره چې د رسول الله مبارک سره په لوګه کې ناست و. دا ابو هريره چې د پیغمبر علیه السلام سره سفر او حضر کې مرګري پاتې شوی دی او د دومره خدمت د احادیثو کړی دی چې 5304 او یا حدیث امت ته رسول او خلکو ته به میراث حدیث دکې. یو ځل د مدینه بازار کې چغې والے وی تاسو دلته ناسه او جمعات کې د پیغمبر میراث تقسیمېږي. نو میراث خلک دی مال ته وای، خلکو راغر واله چرال جمعات کې خو ابو هريره مال کم نه چې تقسیمېږي. وی دا حدیث چې خودل کېږي دا د پیغمبر میراث، دا دین او علم چې خودل کېږي دا د پیغمبر میراث دی. سره د دین زمارونو چې دومره لوی سړی، دومره د پیغمبر مبارک شاګرد، دومره لوی شیخ الحدیث، دومره لوی محدث، دومره د پیغمبر سره خاص تړلې مرګري، لیکن چې کوم وخت کې مري نو مروان د مدینه گورنر دی تاسو سره مروان، نو مروان ورته وی ابو هريره څنګه؟ آها ابو هريره څنګه؟ نه ابو هريره په چغو په سلګو په جړا شو. امیر المؤمنین مروان بادشاہ امیر المؤمنین سفر ډیر اوږد دی او سامان کم دی. واقعي زمارونو ډیره د عبرت خبره. یو سړی 4 سدی ته ځي نو ځان سره چې 60 روپۍ مروړي نو کاری پکېږي، لس یو طرف نه لس بل طرف، یا یو 50 به یو ځان له چولې خو به سل به یو سیده 200 به یو سیده په خبر ته یو 1500 یو سی یو 1000 روپۍ یو سی، او چې لک پنډه ته زیاتې وړي، او چې کراچۍ ته ځي هغه نه زیاتې وړي، او چې دوبه ته ځي زیاتې وړي. لیکن دا بیا بم لس کاله پس واپس چې 3 کاله پس 15 کاله پس یو کال پس شپېله به واپس راشي د پنډه نه. لیکن د مرګ په سفر چې څوک ورغلي د رښتیا وای بیا راغلي، لیکن موږ هغه سامان ځان ته تیار نه. دنیا له چې څنګه سامان تیارو نو پکار دی چې موږ آخرت لام سامان تیار کو کړ. نو ابو هريره ورته جړا باندې شو او ورته سوي وی امیر المؤمنین مروان سفر ډیر اوږد دی او سامان ډیر کم دی. او په دغه جړا کې د حضرت ابو هريره رضی الله عنه نه روح قبض شو، وفات شو، او جنازه په چا کړی دا؟ ولید ابن عقبه. هغه په جنازه وکړه او د مدینه منورې په قبرستان کې جنت البقیع چې وته وي کم کې چې 10,000 صحابه کرام دفن دي هغه کې دی دفن شو. 57 یا 58 هجری کې دی وفات شوی دی او 8 او یا کال د عمر د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه. نو دا مې صرف تاسو ته د احادیث مبارک او د رسول الله مبارک ذکر کو چې ډېر خلک په دې زمانه کې وایي حدیث ته څه ضرورت دی. نه، حدیث ته چې څوک کوئی څه ضرورت دی دا د اسلام نه خارج، دا د سر نه مسلمان نه دی. حدیث خو د پیغمبر خبرې دي، د پیغمبر کارونه دي. رسول الله مبارک مخکې چې چا یو مسلمان یو کار کړی دی په چپ پاتې شوی تقاریر وته دا د حضور پاک او دینه بغیر ته نه په قرآن پوهېږي او بې د دینه ته قرآن پېژندلی نه شي او نه به قرآن ومانې. مونږ قرآن منو د پیغمبر د خبرې د وجې نه چې هغه وي دا قرآن دی مونږ یې منو. د مارونو دغه رنګې احادیث مبارک رسول الله مبارک فرمایي یو دعا کوي ندور الله امرأ، هغه انسان دی خدای خوشحاله کی تر او تازه خوشحاله الله دې هغه انسان خوشحاله کی سمع مقالتی چې دما یو حدیث وورید، دما یو خبره اوریدله او هغه یاد کړه په داسې نه کې او چې څنګه اوریدله د اقص امت ته رسول. نو چې یو خبره د رسول الله مبارک څوک یاد کی امت ته ورسي هغه له حضور پاک دعا کړی دا. نو چې 5474 د پیغمبر خبر یاد کی 5304 او یا سلور شپېته دا یاد کی امت ته ورسي دله به خدای څومره لوی مقام ورکړي. نو دا د پیغمبر علیه السلام لوی محدث، لوی شیخ الحدیث او د حضور پاک د حدیثو خدمت کړي. ورونو تاسو هم داسې کوئ څوک چې اردو باندې پوهېږي د حدیثو کتابونه واله او غیبا ځان پوهېږي. اخبار مونږ الو، مونږه رسالې اخلو، مونږ لګیایو په فیسبوکونو باندې ځان لړستړی کو، لیکن د مولیانو پسې مونږ سپکې وایو او کنزل کو. نو حدیث خو ته مولیان ښیي نو بیا به حدیث وپېژنې. داسې دور راغی، داسې زیاتې راغی، داسې دور راغی، حیران به شي. ما ته نن په ټلیفون یو سړي خبره وکړه د اوټونو متعلق خبر وا په شلق دی ولګي هغه ته نه وایم. وی ما یو سړی ته وی چې لکه ګوره دا فلان کې خبره مکوا او د ایمان نه بخلاص شي. داسې خبره په دې اوټونو کې وکړه د ایمان. وی ایمان بخپل کار کوي،
نو چې یو سړی دا ماته وی چې دا خبره چا وکړه دا څنګه دی مې دا کافر دا مرتد دا کافر دا مرتد خدا طلاق ختم. یعنی خلق څومره ډاډه شو ہمارا نو که مونږ ډېره موچت شو. زما قسم په خدای پیغمبر مبارک ډېر لوی شخصیت دی که د هغه د مرګرو د صحابو د خپې دوړې ته مونږ رسېږو ته په کوم طرف دا خلق روان پیغمبر پورې ټوکې حدیثو پورې ټوکې قرآن پورې ټوکې مدرسې پورې ټوکې ګیرې پورې ټوکې پټکي پورې ټوکې ایمان پورې ټوکې مړه دا موټرګي به دي سي ته په موټرګي نه ځېږې دا بنګله به دي سي ته په بنګله بل وخت به دې راونیسي سرمن به دې وباسي په قبر کې بل به دې راونیسي چې هم غلط نه بیا به چغې وی بیا به د علاج نه درځي. خدای نه ویریږې الله نه ویریږې قبر ځان ته مخکې کې آخرت ځان ته مخکې کې مستی او قبر مه کوې الله پې خفه کېږي. دعا وکړئ چې الله پاک زمونږ ایمان کامل نصیب کړي د رسول الله مبارک په حدیث زمونږ عمل نصیب کړي.